بیا به ماشومانه بوډاګان سپي راکاږي. فلسطین کې هغه ورځې دومره یو بچی دی دومره به یې داسې 5-6 کالو و سپي د دې ځای نه روڼو نیول دی مړ دی دې ځای نه وکېنه جامې اچوله سم تکړه سپي دي هغه سپي دا نیول دی وړي ځان له پاپله دا ټولې اوچت کړ دی که نه دا هلک بیایي ځان له ای الله که ډېر ګناهګار یو ستا نوم اخلو کم څه کم ستا په نوم بدنام یو ربه په سپو خو زموږ بچي مه خورو ای الله هغه خیره د محمد رسول الله په دې ظالمانو ولګوه که نه یا الله ربنا انك اتيت فرعون وملأه زينة واموالا ربنا ليضلوا عن سبيلك تا امریکي او کافرو یهود نصاراو له طاقت ځکه ورکړی دی مال او دولت یې ورکړی دی قوت یې ورکړی دی ربنا ليضلوا عن سبيلك ستا د دین دشمنان دي ځکه یا الله دا مالونه تباه کړي څنګه چې زمونږ بچي په سپو باندې وخوړول یا الله په سپو یې وخوړی تا ته هېڅ ګرانه نه ده موږ بېغیرتوب نه ډک خلک یو دې ملک کې موږ نور څه نشو کولی څه ووایو څه ووایو الله موږ له حیا راځي موږ چې دا دوا غوته کوو موږ ته ځان بېغیرته ښکاري ولی ربه اسباب نشته څه وکړو چا سره چې دي هغه اوده دی 56 ملکونو د مسلمانانو سرونه نشي یو ځای کولی چې ولې بھائی زمونږ حق په دې دنیا د پاتې کېدو نشتي څه شو هغه حقوق نسوانیه تنظیمونه چې هغوی د مظلومانو موږ امداد کوو دا بچي چې سپي راکاږي لګیا دي موږ نه نه یېرېږي موږ نه به چرتې هېر نه شي موږ به په مرګ مړه شو موږ نه دغه بچي چې سپي نن راکاږي موږ نه به هېر نه شي دا غم به موږ خبر ته ځان سره وړو ای الله غیبي رحم پې وکړې بس نور څه وکړو موږ هلته لاړ شو نو څه وکړو تلی نه شو دلته چې بعضو احتجاج کړ دی جیل کې دي وی تا فلسطین له احتجاج ولې کړ آفرین وي د نر بچو خو لرې نه دا غرض که د پاکستان مسلمان په دغه بچو خفه نه شه وی نه جړل لرې نه ده چې ستاسو زموږ بچي مو سپي راکاږي دا قانون دی زړونو قانون دا قانون دی فلسطینیانو ښې جنکۍ به ترې واخیستې نکاحونه به یې وکړه جیداد کې به وله حصه ورکړه اوس ځان نه کوز که کوزولی شي تا ته یهودونې ښایسته ښکارې دي علما 5-6 تلي وو لږ دور مخکې فلسطین په یو کوڅه روان وو ګیرې وې هغه لولې هلکان د فلسطینیانو د مسلمانانو وی وګوره ای شهزاد داسې دي سړو سره ګیرو ته وګوره چې یو ملک دومره پورې کمزوری شي چې د هغه زوی ته د مسلمان زوی ته ګیرې والا ناشنا ښکاري نو دا چل بهي په موږ باوجود موږ پې جاړو زموږ رب په هغې عالم دی موږ پې خفه یو موږ هغه په سپو نه خورو موږ به الله نه غواړو الله دې په خپل غیبي رحم وکړي الله دې په خپل رحم وکړي قل للمؤمنین مؤمنانو ته ووایه کته ګورئ بره به چاته نه ګورئ ای رونو دا ستاسو د رب په تاسو موږ باندې پابندۍ دي دا ستاسو د رب په موږ تاسو باندې پابندۍ دي یو سړی یو ملک یې نه کوي یو علاقه یې نه کوي یا ټول یې نه کوي زه خو د هغې ذموار نه یم زه خو تا ته صرف دا صحیح رسولی شم چې تا ته ستا رب وی کله چې غیر څوک مخې له راشي نظر کته کا دو قانونونه شله وقل للمؤمنات مؤمنانو ته ووایه مؤمنانو زنانو ته ووایه یغضضن من ابصارهن دو دې خپل نظر کته کی کله چې غیر سړی را مخامخ شو نظر دې کته کی دو دې کته ګوري اول یې پردي کور ته مزه بیا یې وی ګوره ورته ما نو بیا یې زنانو ته وی تاسو هم ورته ګورئ ما څوک مسلمان یا مسلمانه ښځی نو په دې به عمل کوي مسلمان باندې خو دا پابندۍ دي نو دا په تراو ختمونو باندې به ونه شي یار نه کېږي دې که څه دي
تا تراو کې ختم کنو ختم منګه په خپل کو حضرت 5 غنټه درس کوم شپې طاقت ولاړم ختمونو مخالف نه په خپل زموږ جماعت کې ختم شروع دي دومره دا چې موږ لالا ته ویلي پیسې پکې نشته پیسې پکې تا نشته ان اصل سر روپے موږ مالکانی ورکول شو لګا تاسو چې چندې والله ورکوای اجي سه بو 2-3 روپۍ لکی مې د رمضان جمعه 2-3 نو دی وی نه پکې کته یا نه برا کتاور زما خبره دی رزو کې نبی علیہ السلام اسیم سخاوت حتی موت دی رزو کې حد نه بها خوا سخیو رمضان کې خرچه کوي چې چرته الله په موږ رحم وکړي واښوي درې پابندۍ شوي دیکھ یو کې دنیا تفصیلونه دي بل قانون زنانا لارې باندې ځي غاړه کې کالی دي خپله د داسې شرنګ نه ورکوي چې د غاړې کالي و شرنګ یې دا غیر سړی واوري که ته زه غیرتي یم زه سورة نور زده کولو نه بغیر ستا غیرت منم نه زه نه منم زما ناپوهي به خیر الله غیرتی دی رسول الله غیرتی دی صلی الله علیه وسلم الله هغه غیرت ما تا ته ښولی دی چې ستا د ښځې د کالو آواز د ښځې د کالو آواز دی غیر سړي په غوږ کې ونه لګي دا خو د غیرت کتاب ورو د دې ښځې آواز خو غټه خبره ده دا خو په ځای پرېږده د دې غاړه کې چې دا کالو شرنګ چې دی نو دا د غیر سړي په غوږ کې ونه لګي چې د پلانکي ښځه په لارې تلاو کالو شرنګ یې الله غیرتی بل قانون وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ نکاح وکئ بے واده کسانو لا جنۍ ده که الک د واده حقدار جوړ شوي دي کوشش وکړه د دوی واده وکړه واده چې نه لونډ ګرځي جو خامخا بس چل کوي نو قرآن وایي وانکحوا الایام منکم بے واده والو لا نکاح وکئ بے واده والا لا نکاح وکئ زوی لور د بلوغ ته رسېدلي دي نو د هغې غور وکړه د هغې غور ته به کوې پوه شوې الله اکبر بل قانون ولا تکرهوا فتياتكم على البغاء زور ملګوئ په جنکو د کنجرتوب داسې ځای ته د لور نګور ښځه ملېږه چې هلته ترې نه زنا وشي داسې ځای ته به نه لېږي یو زنانه ده مالداره ده هر څه ډېر دي سونې منونو ټنونو سونې دي ورسره داسې څوک نشته چې دې سره نږدې رشته دار وي او پورې حج له بوځي حج فرض نه دی پې د دې د عزت سوال دی صحیح حج دې نه کوي منګه څه کوو ورونو ته تپوس تاسو کوئ دا کارونه چې مسلمانان کوي نه دا دوه زنانه فلانکي سره روانې دي موږ به خپله ښځه ورسره پورې ته کړو جو پورې زوی دی یا یې خاوند دی هغه ورته چې په ایرپورټ کې خو چې خود غریب ولاړ دی هغه نور کار نشته که نه دا عمرې لره بختوره عمرې له ځي د دې عمره کېږي پردي سړي سره غیر سره تله حرام دي عمره یو مستحب سنت خبره ده انا چې دا جو بس دلته 16 घंटे سفر دی 100 میله دی 77-78 کلومیٹر کے مسافر جوڑی گی دا سورې دې ته نه جدي پوری اسلامی مسائلو نه ځان خبروای بیا او کار کوئ رونو چې ځان نه خبروای نو رانې به جوړېږي ته به منزل ته ونه رسي هر عبادت چل زده کوئ کور په کور کلی په کلی د سره علما دي تپوس دې کوئ د عالم یوازې امامتۍ نه نه د ده نه د غم خاده د ناستې ولاړې د دې ټولو تپوس به کوئ تا ته به ښي
داسې ځای ته مه لېږه. پاپو روانه ده. پاپو چېرته دی؟ وی زمونږ د دهقان د ماشو زوی مړ دی. ډېر نږدې رشته نه ده، د دهقان د ماشو زوی مړ دی. هغه خبر دغې له ځو چې ولې مړ شو. پاپو ته به یې لمبی؟ نه هغه نورې ښځې که د سړي به یې لمبی، زه ورته ښکاره کېږم. پاپو ته به یې جنازه کوئ؟ نه. یا پاپو نو دا جنازه دې کړی نو ثواب به دې شی و که نه، نو مولیان نه پرېږدي. نو رور له دې لاړه شي، پلار له غم له دې لاړه شي، ماما له دې لاړه شي، هغې غم له دې لاړه شي چې کم سره د دې ښځې نکاح چرتې هم نه کېږي، لاړه شي. د هغې نه اخوا ولې ځان پریشانه کړی د خلکو؟ په ډاډسنو ښځې روانې دي، غم له روانې دي. لږ خپل کلي کې ګوره زمونږ جو خبرې به سخت دي. خپل کلي عالم نه تپوس وکړه چې ښځه د چا غم له تلی شي. بس ما خو تا ته اسانه کړه، زما مه منه. نو کور کې به هغه پوزیشن نه کم چې غم لځي. جامې ښایسته والی مالی نه د ګاونډیانو نه واخلي، دا غم لځي، دا غم له روانه ده. هېڅ غمونه ممونه نشته ورونو، ټول کاته روانه ده. الله دې زموږ ښځو په حال رحم وکړي. پاسئ غیرت وکئ. الله او رسول چې څه ویل دي نه راځي، عالم نه تپوس وکئ، عمل پې شروع کئ. کني اولاد بدل سپي راکاږي، یاد ساتئ، بله سره کېږي نه. پاکستان هم فحاشۍ او ریانۍ د کنجرتوب اخري حد کراس کړی دی. کله چې دا حد کراس کي اوي سړی مسلمان دی په ارام نشي خوړی رونو. بس په پښتو پوهېږه نه، ما درته دا ووي. خلک اعتراض کوي یورپ کې چې دا چلے، د یورپ په کډه هم لګي. کله پې هغه دریابي زلزلې راولي چې څه به یې وایي، بلکې را نه ولي، هغه کافر دی. هغه له دلته تمامې خوشحالۍ الله ورکوي. قرآن پې ګواه دی. قرآن وایي دوله دلته ورکولی کېږي، دوله هلته نشته دی، تاله هلته دي. که ته د هغه خوشحالۍ راخلې دې ځای کې چلی، بیا به خیر رز نه مومي، د امن رز به نه مومي. څه نه څه زلزلې شکل کې نور هر څه. دا زلزله شوې وه، یو مارکیټ بالاکوټ کې بچ شوی و. زه شکي سره یم، ما سره ډبل سیټر ډاټسن و، حالانکې ګټې راتلې، ځمکه به خوځېده هغه دور کې ډېر زمانې پورې. زه لاړم هلته کې هغه مارکیټ وال سره کېناستم، ما سره خبرې ما وکړې، مارکیټ ما وکړ، ما ټیک شوه دا خبره رښتیا ده. بیا دغلته پل دی، پل نه مخامخ یو هوټل و، 3 چته و که 4، یو ځل ما لیدلی و. هغه شی نشتی، هلته څوک فوجي و که ایپسي والا و، خو سرکاري څوک ولاړ و. نو ما ورته ویم دا خو د هوټل چرغښتی دی، نو د دې هغه ملبه خو ښکاري نه. ما ته وی دا ځمکې کته ته راښکل دی. وی زما هغه فلانکي ځای کې ډیوټي ووي. د دې هوټل نه دغه زلزلې په وخت کې ګوره څه ټایم و، 8:03 وي که 9 بجې وي، څه ټایم 9 بجې وي، 9 بجې رمضان و که نه. ښه بربنډ سړي ښځې وې راوتي وو، بربنډ سړي ښځې. دا مسلماني ده؟ داسې خلک الله پرېږدي؟ بیا الله زموږ په حال رحم وکړي، غیبي الله دې رحم وکړي. د دې برکتي میاشت مخه دې الله په موږ باندې ترس وکړي. نور موږ د ترس خلک نه یو، موږ حد کراس کړو، بالکل کراس کړی، حد کراس کړی. لور باندې ته لوی تعلیم کوي، مزدورۍ نه، نو د جنۍ مزدوري خو شته نه. دا چې تا چاله ورکړه قسموار دی، هغه مزدوري کوي، ذمېداره کوي، نوکري کوي، څه چې کوي به دې له به تیاره راړي. اسلام خدا دی. نو د هغې انجام دا شروع چې څه کال په دې نټ باندې ټولې دنیا لیدلي دي. د علیګړ لویه یونیورسټي ده، 100,000 د هغې هغه د یونیورسټۍ چې کوم مشر دی په دې موبایل کې څه مواد راغلي وو، خو دا ده چې مکمل خلک یې نه څرګندوي، مکمل خلک یې نه څرګندوي. دا خبرې الله کړي زما عزت بچ کولو لا، ستاسو عزت بچ کولو. ګټنه په دې سړي ده یارونو. الرجال قوامون علی النساء، دو وجه د غوروالي دي. مفسرین کرام وایي یو وجه خدا ده، وهبي وجه دې ته ویلې کېږي. الله دا سړی په دې زنانه غوره کړی دی، دله مرتبه ورکړ ده، هغې کې خو د سوکوتي نه وایي. دویمه د غوروالي وجه د سړي څه ده؟ دویمه وجه زما رب فرمایي دا ده، دویمه وجه دا ده چې دی خرچه کوي په دې ښځې باندې، تجارت کوي، مزدوري کوي، زری شي راوړي دې له تیاره ورکوي. دا دوه وجې د ښځې باندې د سړي د غوروالي زما رب قرآن کې ذکر کړي. هغه اصول نشته دی چې څه به کوو. الله دې زموږ په حال باندې
خپل رحم وکړي. واده دی سړي او ښځې پکې ټول ګډ ولاړ دي. لس ورځې غوبل شروع دی. د غریب سړي چې 3 ورځې غوبل کا واده کېده. هلکان او جنکۍ ګډ غوبل شروع دی. واده کور څه وي؟ منډیینو چې هغې له تا لور انګور لېږل ده. نو زه تا ته څه به ووایم؟ جوسه نه یم، زما روژه ده. पेट्रोल और तो यौ जे दी 100 पूरी मिनट नहीं सारी है और सेकंड नहीं सारी लेकिन तजर्बा होगा अलकान और गैर जिनके चाहिए जी पेट्रोल और दी कहीं ड्राइवर मामा अल्टो मामा ना तपोसो क्या स्कूटर वाला को तपोस मका होता है ना आओ तो चोरू ले गया अब टोल सोजी दले होश दारुन द अल्लाह पाबंदी जी माना मखा पके दा जमा रब कड़ी दी दा सूरह नूर दी के टोली दक पाबंदी खोली दी कोर ना बारजी गट सादर बाखली ना विचामर आता दुकानदार खोला पके दन न दसे वास्कट तर जमा ख्वार दा अल्लाह वालो सा वास्कट भाई मैं दा पके दे गगर के दन न दास शेख कर वेदा जी लगा पर्दा उशी एदा कमरा वास्कट दे न कम हो दरोग बशी 2-3 इंच दे न कम भाई सालोर वेदा चे लगा टोला नख कारी कना अब कपड़ा चे मादा से कड़ा कना न पखपल रब यकीनो के टोल लास पके खकारी मच्छरदानी दीदल लाला जरतो न की पूरी की अकश दा जमंग दन्नावी जोड़ा दा मैं दा वास्कट के तनल ऋषि कना नो सब बड़े खुशहाल शमा दा चनावी जो खावन जीवी ने जो खकारी बोरता नो दा जमा द पुख्तो पमल की दुकानों की और जमा द पुख्तो पमल के नावी लौड़ी 50,000 70,000 लाख रुपए जोड़ा दरुनो तबलीगी उलमा मनाई सही जमंग ममान आ उलमा लिखी ओ बदबख्तो लाख जोड़े सरा खुद लस वलकान वाद के द लस लजरा बने खवाद के द जोड़ा दनावी उम के दा दोदरी जोड़े के दी गंडल शिवी अदल्ला सुलवंडा नो वाद पे के द स्ता दनावी पेवी जोड़ी बन ना सकवई हुई बोले मुख वागाउरु न कन अब वागु को मशवरा कर पुख्ताना रह चलता या नसवार के लिए चीज की आया कड़ाई की गुती हुई वही कड़ी अल तखई हुई मत बकपल डीर हुई यारे जी कड़ी हुई मैं लगा तक कड़ाई पर सिकत रेवन तले नो जता त चल के माल मल गवा से यागा से बसंग गई मजे दर चल खेम कर मास्टर चिस्ता खजा हुशार भी वो बट्टे के ना चाहे कुछ ते नलरी का सही शो दक्का वो वर्दा वर्ता खमिसाला से टमाटर से दानियाल से रेवन द कड़ाई ना खस्ताना व कोर कनम जता त सवे मा دا چې منګال تتلې او د سه غوګه خې دا علما د سټیج نه الته سوي ان شاء الله دا معلقه به ټیک ټاک والله العظیم ناوري رونو داخله خپکه ما یو نیم باوري نور ناوري دا سه منکر نشته چې د ریوند د منبر نه د غیر رد نه شوي مصر کتابونه ټول ما کتل الحمدلله دا سه منکر نشته معاشره کې چې هغه رد نه کړي زموږ ځینې ملګري اعتراض کوي تبلیغیان رد منکر نه کوي د منبر نه هغه عالمان چې دي هغه کوي دي خو عامي منکر او معروف نه څه خبر دی پوه شوې دله خو خاص تقریر ورکړلی بس هغې کې هم زیاته مه کوه ویلډ مه کوه اقوه ځان له ځکه چې ډنډ یاره ده روانه به وکړي پیغمبر به نه ویلي ته به پیغمبر ویل دي الله به نه ویلي ته به الله ویلي دي روانه وشو دیو جن علما پابندي نه باید د دې نه به اخوا نه دي نو ښه وایي که نه علما دي په ترتیب یې پوهېږي الله زموږ په حال رحم وکړي ما چې سوي هغې کې لکه په سلو کې یو حساب نه در شیله شوي زه ژوندي وي بیا به څه کېږي نو الله اکبر آیاتونه کم به راواړو تاسو ته قرآن وایي بې حیات نه بې حیا نه بد شئ پاک دامن شئ بله قرآن وایي پردي کور ته مه ځه قرآن وایي او سړیه کته ګوره قرآن وایي او زنانه کته ګوره دا وایي که نه دا منگ والا دا سے شے ورکو موبائل د بش زوی پکی مخکاری د مودی خزا پکی مخکاری بل پکی مخکاری منگ لورلا زنانا لنگورلا دا سے موبائل ورکو چا دیکی د دنیا د کم مل کم سڑے چا گوری نوخکاری ولی دا بجائزی منگ خپل زویلا دا سے شے ورکو دنیا کې د کم ملک جنای چې ګوري نو پکې ښکاري مولای متا امیر صاحب دواړه جنتیان یو قرآن خو وایي دلته نږدې مه ګوره
داسې شی والا موږ ورکړه لور لا ښځې لا انګور لا د دنیا د کم ملک بدماش چې ګوري نو کتی شي کم چې ګوري کتی شي کور ساده یو موبایل مشره زنانه چې د هغې سره دي وي باقي نه رونو نه او که تاسو وي دي زلزله دي وي خو ته به هغه واورې چې ستا نیکه نه واورېدي ته به هغه ووینې چې ستا نیکه نه ولیدلي چې بیا خفه نه بس چې بیا خفه نه چې ته پې نه خفه کېږي نو زه څه وکړم مه خفه کېږه ساده موبایل جی څه شی راوړو مثالا نن ختمه شی ده ټیک شوه څه شی راوړو چیني نشته یاره دا خو د پنډه دې ګزار وکړو چیني به د چا پلار واخلي نیکه نشي اخیستی املا یې ماته شی ده دا مجبوریانې دي که ته وایې زه په عربو کې زما ښځه دې د ټولو ځوانانو سیل کوي یارور ډېره ښایسته خبره ده اصیله خبره ده روجې د لنډېدو خبره ده ټیک شو چې ته پې غیرت نه کوې زه څه وکړم زه به څه وکړم او د دې رزلټ یا د دې انجام تاسو واورېده ولیده څه ولیده پوه شوي دا فحاشۍ اوریانۍ چې څوک کوي حدیث کې راځي دنیا کې بیا الله ډوډۍ کمه کړي نن عربو کې ناست وي څوک وایي زما 4 میاشتې کار نه او څوک وایي زما دومره ورځې کار نه ستا ورځ شپه دې فحاشۍ سره کار دی ستا ډوډۍ کې به الله برکت نه اچوي شته به کمیږي دا شی چې کله نه و ډوډۍ ریالونه زیات وو اوس نشتی 1.5 چا سره زیات دي نو هغې دلته کرکټ میدان له رالیږي 6 لکه 7 لکه 1.5 سره زیات دي پته نشته په حرامې ګټي کې څه کوي د دې ځای نه ډمې د پاکستان له ویزه کوي هلته ځان ته ګډوي رونو ته ښه ورځ غواړې په ارام کښېنه لږې روژې پاتې دي بیا رسو جنت ته ځه سیده ښه ورځ غواړې ته پوه شوې که پوه نه شوې څه وکړو نبی علیہ السلام فرمایي زناکار د زنا کې چې وویشتی شو ایمان نه بغیر لاړ زنا وخت کې ایمان لرې شي ته نه پیغمبر پاک فرمایي بدترین زناکار هغه دی چې د ګاونډي ښځې سره زنا کوي د هغه تعالی عزت ساتلو حق ګاونډ کې خو اسانتیا یي که نه لرې خو چتارګړي کړاو دی رونو زمونږ معاشره الله رسول چې څه ویلي دي د هغې نه 99% لرې شوې ده ما چې اندازه کړله دې غریبۍ کې یو کم سلیسي قرآن و سنت نه دا معاشره لرې شوې ده څه چې الله رسول ویل دي دې معاشرې ته ګورو نشته چې څه حال به زمونږ الله دې غیبي رحم زمونږ په حال باندې وکړي نور څه شی پاتې نه دي په دې مې زه به تفصیل کوم بیا به شي دا آخري عشره یو دا ده چې دې جمعې ته خلک جمعة الوداع وایي دا د ځان نه وایي شرعي خبرې دا نه دي ها د دې 10 ورځو غوړهوالی د حضرت په دې کې د عبادت زیات اهتمام دا په حدیث سره ثابت دي رونو حضرت په دې کې لنګ کلک اهل و عیال به ویښه پاسه یې مزو کوي او تمام شپه عبادت ته به ولاړو نو موږ هغه دا ورځې شپې موږ جامو جوړولو کې بازارونو کې سوداګانو کې هر شی یو پلس په ځان په خپله ګران کو دا ګراني موږ راویستې ده امام مالک رحمت الله علیه ته څوک راغی وی جی غوښه ګرانه شی ده وی ارزانه کوي که نه وی موږ څنګه ارزانه کو وی 2 ورځې ما اخلی چې 2 ورځې خلکو وانغسته غوښه څښا کېدو چې شوه نیم په نیمه ریټ یې ووم پوه شوې اسان کار دی دې مولیانو له ښه چلونه ورځي یو ته یو عالم ووایي دا قتلل را قتله غلط ګناهي دا مه کوه مخکني علماو باندې به زور ورونو موږ روزانه دا غټېږو موږ باندې زور نشتی مخکنو علماو باندې به زور یو عالم باره کې تاریخ لیکلی دي یو منکر یو ځای کې ولید د الله د رسول خلاف ورزی یو عمل چې لاړ کور ته بیت الخلا ته دننه شو پیشاب نری کول صفا وینه ترې نه لاړه د خفقان صفا وینه دومره ذهني زور دباو چې الله رسول څه وایي قوم څه کوي بیت الخلا ته چې دننه شو تشه وینه ترې نه لاړه منګه
موږ خو سترګو نه اوښکې نه ځي چې منکر وینو ناروا وینو. الله دې زموږ ستاسو په حال باندې رحم وکړي. کوشش د دې کوئ دې ورځو کې ډېر عبادت، ذکر، اذکار، تلاوت، ډېر زیات عبادت په دې اخري 10 ورځو کې دا اوس لږې پاتې شوې، بې انتها زیات عبادت پکار دی. بعضې په دې کې دا اخري جمعې نه وروستو قضا عمري 4 رکاته کوي. وایي دا چې وکړه تېر شوي دومره کلونو قضا وکړه. یارونو سره دروغ دی. څه شی دی؟ سره دروغ دی. تا ته د 80 کالو مزونه پاتې دي په 4 رکاتو خلاصوي. راځه اسانه ده، ستا ما ته 10 لکه روپۍ دي، ټیک شوه جي، زه تاله 100 روپۍ راکومه بس دې جمعې نه وروستو ته ما ته 10 لکه پرېږدي. ستا دې په خدای قسم ته پرېږدي؟ نه یې سړیه ما ته پرېږدي. دا یو الله پاک مو ته رېدي چې په څه طریقې ته ځان خلاصوي د هغه د قرضې نه. یاره ورته څه نشي خلاصېدی، دا دروغ دي. دا یو شی خلکو جوړ کړی دی، کور جوړ کړی دی، کور جوړ کړی دا پکې نشته. دا 4 رکعات وکړه 40 کاله 50 کاله مزونه تا ته معاف کړي. یو مز حرام چې درته نه معاف کېږي، یو مز چې دی که نه معاف کېږي درته، یو مز درته نه معاف کېږي. اخري اشاره عبادت لره موږ مارکیټونو کې تېر باسله سړو او زنانو ټولو. زنانه وایي شاپینګ کوي چې دا شاپینګ څه ته وایي خدای خبر ده چل به نو. او دکاندار ورپسې هغه دغه کته کې هغه شیشه دروازه ونی جو دنه دو ډېر دکانداران دي دا تل جو شاپینګ وشنو راوته جو شاپینګ ونو. یارونو خدای ته ګردا زموږ څه دی پښتو کې شته قرآن خو د رب کتاب دی ګران دی. زه تا نه تپوس کوم زما ستا پښتو کې دا شته چې زموږ ښځه دې لاړ شي او دکاندار دې پې هغه هلته کې چې کوم د شاپینګ وکړي که څه چلو سره وکړي دا شته پښتو کې. یار ور پښتو کې خو هغه و چې ستا د ملک پښتو چې وه که نه روایت ته پښتو چې جاز به ته که نه نو کته به زنانه داسې شوې چې ته پردی سړی موږ جاز نه وني لاړلې هغه زنانه خاورو وخوړلې پوه شوې هغه زنانه خاورو خوړلې. هغه بوډاګان هم تللي دي، هغه بوډاګان هم تللي دي، هغه ټول تللي دي. اوس ما ته پیدا یو چې څه کوو چې کوو لګیا نو دارنګې اختر په ورځې باندې نږدې ورځو کې میاشت نیم کې 20 ورځو کې سړی مړ دی اختر پر دې موږ ښکاره کېږو اجو اته جو غم ورسېد بکواس کوي غم ورسېد 3 ورځې غم ختم شوی دی. دا حرام دي دا تلل چې د ده تره مړو پلار مړو رور مړو زوی مړو ښځه مړه وه لورې مړه وه او 10 ورځې 20 مخکې مړه وه ادا جو غمجن کور دی هېڅ غم نشته 3 ورځو پورې غم ختم شوی دی. دا تلل حرام دي یارونو. تاسو شکې علماو نه تپوس وکړئ او چې کوم وایي جایز دی نو بیا ما ته ووایم زه به باغونه معلومات وکړم چې جایز دی. په دې وجه ښکاره کېدل اختر کې چې د ده 10 ورځې مخکې څوک مړ دی ایرونو ناروا ده. یو ځل تعزیت له لاړې دویم ځل نشي تللی. موږ هلته 3 ورځې ناست یو دکان بند دی دفتر بند دی څه چل دی فلان کې مړی درنه و مړی نه درنېږي مړي سره څه عمل و دروند دی که عمل نه و سپک دی. ته مړی په بدعتو دنګی په ناروا کارونو باندې مړی ته درنای په دې چې د درنېږي. دارنګې دې ختمونو کې مټایانې وغیره فتاوو ټولو لیکلي دي رونو جبري چنده کوي یا خو حرامې قطعي درو دومره ته ورکړه دومره ته ورکړه هله مونږ دې قالین باندې لډوګان پراته وي هغې باندې دا پوندې به زمونږ دا ډالۍ پوندې چې ولګي نو نه هغه پوندې نه خوږوالی ځي نه هغه د قالین نه بلې روژې پورې هغه شی پې پروت دي اوږې مزګزاري رو سټي هم بوی ورته راځي آخر روژه یې ده دا دین دی دا د نبي دور کې چې چېته څه ترتیبونه شوي دي دا طریقې وي. بیا سپیکرو له زور تراوی په سپیکرو ای رونو دین نه دی رونو ای خدای وبخه دین نه دی رونو هله زموږ ختم دی په سپیکر کوه ولې په سپیکر کوې ښځو ته اورئ دا تا چا ویلي په سپیکر کوه نه یې سارېږه شرنګ دی خوښ دی دا دنني ولګوه بهرني مه لګوه اگه د امام هغه اورېدی کېږي دا دنني هم ولګوه دا خو دین نه دی رونو. دین شکل د بېدینۍ اختیار کړ دی او ډېره ګرانه شوې ده. الله دې زموږ ستاسو په حال باندې رحم وکړي. نو دا میټایان وغیره دا خلکو ځان نه یو شی جوړ کړ ځان نه یو کار جوړ کړ بیا په دغه ختم کې سوره غوبلي دې ځای کې فرض مز رکات ځي دغلته تا اودس وکړو تیز راتلل حرام دي تعالی تا نه د رکات لاړ شي منډه بنوئ لډو پسې منډه ووه انصاف به اوس پتایي په تراو کې یو بل د خپل د لتو نه راکاږي یو بل د لتو نه راکاږي ازنه څه کوي هغه جدي وینا نه دي دا موږ عبادت دی دا عبادت نه دی پوه شوې اوس موږ مولیان هم داسې پاسته شي که نه پوه شوې که پوه نه شوې دا 50 شپېته زموږ ځای کې په مونځ کې وي د ښځې زوی راوړی داسې نه دی چې ټر باندې زه پوه شم زه پرې دنګم له پاسه مخکې د 2 ډریورانو ګاډۍ بوتل اوس سامان یې وړی تراوی وکړې وی عجیبه تراوی موږ واورېدې هلکه څنګه وی موږ خو پیدونه دله څوک ولاړ وه که څوک نه و زمونږ جماعتونو کې خو په یو بل دنګي مې دوی باندې ما دنګل دی اوس پرې څوک نشي دنګل
هلته به ځکه دانګي چې مولا پې نه دانګي او مولا د تنخوا خور جوړ شوی دی پوه شوې د حاجي صاحب نه بغیر بله کولی نه شي د سره مولا چا غلام خو نه دا موږ ځانونه په خپله غلامان کړي دي مولا به بادشان کینول پاسول د علماو تاریخ وګوره رالو چا ته ګناه نشته رونو تاسو ته نشته موږ ته ګناه دی دا شی موږ نه روان شوي دی الله زموږ په حال باندې رحم وکړي لنډ نصیحتونه دا دي چې دې ورځو کې ډېر عبادت او هر یو نارینه زنانه زنانو ته ورسوئ خبره د قرآن او سنت تابعداري وکړئ که سره د امن هم په پاکستان کې موږ تېرې کړې تېرې به کړو کنې موږ نه رب خفه شوی دی موږ نه رب خفه شوی دی د 200 تروړه په 20,000 درو 2 کاله 3 کاله مخکې 10 تروړې چاول په 20,000 ما وړي په 200 تروړه 10 هغه تروړه اوس هغه د ما غستا په 20,000 ده دا کمزوري ونی کم چې چاول دی هغه نه وي هغه ته خوري ما خو دا سپږو والی نیمې ونی چنجومنې ونی نه هغه په 20,000 دي دا ولې دا زموږ اعمال دي موږ د الله خلاف شیو قرآن وی ولو انهم اقاموا التوراة والانجیل وما انزل الیهم لاکلوا من فوقهم ومن تحت ارجلهم که دا خلق د قرآن تابع شي قرآن نافذ کی برنه ټیم ټیم باندې به باران وروم کتنه ټیم ټیم باندې فصلونه به کوم یو دانه د فصل به نه خرابېږي ماړه به ګرځي نو موږ وکې ګرځو ماړه به ګرځي پوه شوې الله دې رحم وکړي ټیم مې زیات واغسته 2-3 منټه شپږه کېږي به څه وکړو نو